وی تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک تیروي خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه چې د بل خدمت کې تیر شي. د صحابه علي صاحب د خوندورو خبرو نه پس زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم مولانا ضیاء الله محمدي صاحب ته چې هغوی راشي او تاسو ته مخاطب شي. مولانا ضیاء الله صاحب ته چې هغوی راشي او تاسو ته مخاطب شي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. زما عزتمندو کشرانو مشرانو اسکول استادانو او دا شان د اسکول کې کم شاګردان دي سټوډنټان دي او نور داسې مشران د علاقې ناس دي. ډېرې بهترینه خبرې صحابه علي صاحب وکړلې. ډېرې مزیدارې خبرې وې چې داسې یو ترتیب وکړلی شي چې پای کې زمونږ د تعلیم اصل مقصد ورنن کمن ګورو که نه هغه انسان که یو ډاکټر دی نو هغه ډاکټر د خلکو په نسبت باندې هغه اوچت ښکاري چې هغه چېرته بهر ملک کې ډاکټري کړي. هغه یو انسان چې خپل ملک کې هغه کومه ډاکټري کړي د خلکو په اعتماد نه وي. د هغې مین وجه دا ده چې دا ځایونه کله مضبوط شي او دې ځایونو کې دا سوچ او فکر پیدا شي چې صحیح طریقې سره دا تعلیم وکړلی شي. او بیا چون کې عزتمندو موږ مسلمانان یو نو د دې سره سره اگر چې زمونږ د معاشرې ته د ډاکټر ضرورت دی، د معاشرې ته د انجینیر ضرورت دی، د معاشرې ته د هر قسمه چې څومره دنیاوي لوی انسان دی د هغې ضرورت دی. یو لوی افسران پکار دی. نو دې سره سره پکار ده چې د دې صحیح تربیت په دې ځایونو کې اسلامي تربیت هم وکړلی شي. ځکه د هغې وجه دا زمونږ دو ځایونه دي، یو دنیا ده یو آخرت دی. نو دنیا دا زمونږ ضرورت دی، د دې نه بغیر زندگی موږ تېرولی نه شو. زمونږ مقصد بیا آخرت دی چې هلته بیا اصل کامیابي ده او هلته ډېره زندگی ده. دا زندگی ختمېدونکې ده خو دا چونکې زمونږ ضرورت دی د دې نه بغیر زندگی نه تېرېږي. ګوره الله رب العالمین په قرآن کریم په دغه آیاتونو کې د سورې بقرې آیاتونه مې وویله 200 نمبر آیات 201 203 د آیاتونه تلاوت شو. په دې کې الله تبارک وتعالی د څه خلکو تذکره کوي. ماشومان هم دا واورئ دا خبرې دا ستاسو په ذهنونو کې کښېني او دا موږ مشران هم واورو. ګوره الله رب العالمین په دغه آیاتونو کې وایي چې حج له ځینې خلک راشي چې حج له لاړ شي نو ځینې خلک داسې ځان له صرف دنیا غواړي. الله رب العالمین وایي دغه خلک ناکام دي. دې ته شقي حاجي صاحب وایي، بدبخت حاجي ورته وایي. الله فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. ځینې خلک راشي صرف دنیا غواړي خو آخرت د آخرت کې د هغې بیا څه حصه نه وي. نو هغه اصل زندگی هغه ترې پاتې شوه. خو بیا ورپسې الله تبارک وتعالی فرمایي ځینې په خلکو کې داسې دي چې هغه کومه دعا کوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. هغه چې ځان له غواړي دنیا هم غواړي او آخرت هم غواړي او دې وجې نه دنیا مخکې شوې ده په دې دعا کې چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. الله موږ ته په دنیا کې ښایسته زندگی راکړه ځکه دنیا مخکې ده، دنیا کې زموږ ضروریات دي، دنیا کې موږ آخرت ځان له جوړولی شو او بیا ورپسې آخرت هم غواړي. نو دغه حاجي سعید نیکبخت حاجي صاحب دی، نیکبخت انسان دی چې دنیا او آخرت دې دواړه غواړي. نو په دې ځایونو کې پکار ده چې څنګه موږ دنیاوي موږ ترقي کوو، ډاکټر جوړېږو، انجینیر جوړېږو، هر قسمه یو لوی افسر جوړېږو. د دې سره سره موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ شو. او دارنګې د مشرانو ته یم چې څومره
دومره زما د اواز هغه اوري چې ګوره د دې ماشومانو کوم صحیح تربیت وکړه دا به زمونږ د سترګو د پاره یخواله شي دا ماشومان که سبا له ډاکټر جوړ شي دا به د خپل مور او پلار قدر کوي دا انجینیر شي د خپل مور او پلار قدر وکړي دا به د معاشري د پاره د هغه د سترګې یو یخواله شي او معاشره او باغی باندې فخر کوي ځکه دا ماشومان دي سبا له تک افسران د دینه جوړیږي مخکې دا خاکه وشو کنه نو په دې کې ګوره ټول هغه د رشوتونو خبرې وي ټول داسې هغه کم نقصانات چې هغه دا کچرتا په صحیح طریقې سره په دې ځایونو کې چې دا ابتدایي ځایونه دي دې ابتدایي ځایونو کې د ماشومانو ذهن سازي وشو او دا ماشومان د سي جوړ شو چې تاسو په ایمانداري سره کار کوئ اگر چې ته ډاکټري او ته مسلمان وي اگر چې ته ساينسداني او ته مسلمان وي اگر چې ته غټ لیډري او دې سره سره ته مسلمان وي ته دا کار کې دا کار وکې نو دی وجنه عزتمند هغه ماشوم به د معاشري د پاره یو بهترین انسان جوړيږي او کچرتا په دې ځینو کې ردی تربيت صحیح ونه شو نو لاول خدا یو لوپر و جوړ شي او که مثال په تور دنه یو دنیاوي غټ انسان هم جوړ شي بیا هم هغه د معاشري د پاره یو ناشوري هغه په بیا که دنیاوي لیول سره د انسان ډیر غټ شي او د دینی تربيت ورسره نه دی شوی نو دغه ماشوم دا چې غټ شي دا هغه رشوت خور بیا دنه جوړيږي دنه هغه ظالم افسر بیا جوړيږي د دې سره سره تربيت اسلامي تربيت هغه ضروری دي او ماشاءالله په دې ځای کې هغه کیږي دوانه دنیاوي تربيت هم کیږي دې سره دینی تربيت هم کیږي او دې باره کې یو واقعه ته هم ان شاء الله خبره بس کومه عمر فاروق رضی الله عنه پلارانو د پاره ده د دې ماشومانو چې کوم سرپرستان دي د هغه د پاره دا خبره ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له یو سړی راغی یو سړی راغی او دا یې په بيدی اگر راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انصافي بادشاہ هغه ورته ویل اے عمر رضی الله تعالی عنہ زغفل زوی والے خپل زوی وهله ما عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر غوسه شو چې څنګه یو زوی را لګي ددنه پیدا دی اگر را لګي خپل پلار هغه وجني چې هغه ددنه پیدا دی او را لګي دی وਹੀ او دا وਹੀ او د باندې ظلم او زیاتې کوي پلار پسې ورله جواب ولېګا زوی پسې ورله جواب ولېګا چې لاړ شه او دغه الک دار حاضر کوي هغه چې کله راوستل شو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخه تا ورته وی وتا خپل پلار ولي وهاله دی هغه ویل عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین لګ ماته انتظار وکا آیا په ما باندې صرف د پلار حق دی کنه د پلار په ما باندې حق شته هغه ورته بالکل څنګه چې پتا باندې د پلار حقونه دي دغه شان په پلار باندې ستا حقونه دي د بچو حقونه هم په پلار شته د پلار حق هم په بچو باندې شته وې زما واورا دې زما پلار چې کله نو په خوب دوانه پوي شوی ما نو د زما تربيت صحیح نه دی کړی د زما تربيت صحیح نه دی کړی ته مال یو ډانګې پلاس کې راکړو او خان راته واله کړو وې ټول ورځ دا خان سره وا نور نه بل څه تربيت را لاندې راکړې او دغه خان راکړې دی یو ډانګې راکړو او بیا را دوي چې دی او خانو کې ځینې داسي چې هغه ظالمانه زوروري نو دی کم یو زورور اوخ په دې بل اوخ باندې زیاتې کوي دا بل اوخ وਹੀ چچی نو تبا را لګي او په دې ډانګي باندې با دا زورور اوخ به وਹੀ دا زورور اوخ چې دینو دا غیله ډانګي را خوشې کې او دا مظلوم به اخلاصي وې زه وصل کور تر علم نه خو دغه خان سره ول نور پترا ته نو د مور او پلار داغه څه حق دی نو مشرانو څه حق دی دا پترا ته نه لګي دا او خان ملي دیلو باغې سمدا چل لیدل وزرالما زما د پلار زما مور رئیس سره کړو هغه وهاله هغه باندې ظلم کو نو ما خدغه چل دوخانو نه یاد کړو چې ظالم به وਹੀ پړانګي باندې او مظلوم به اخلاصي نو ما چې وکړه نو زما مور مظلوم او د ظالم او ته باغې زیاتې کو ډانګې مې دل را خوشې کومه واه نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دغه الک د دې پلار تر متوجه شو وې ټول ظلم تا کړی دی ټول کمه پتا کړی ته د ماشوم تربيت صحیح نه دی کړی عزتمند چې کله من د دې ماشومانو صحیح تربيت وکړه دینی او دنیاوی د دینه بل پر نه جوړیږي دا په معاشره کې یو بهترین ماشومي د دې وجنه کم ماشوم چې هغه خپل سکول ته ځي خپل مدرسې ته ځي عزتمند
هغه ماشوم څومره بهترین ښکاري آیا ماشومانو تاسو په دې باندې ښایسته ښکارئ او هغې باندې مور او پلارم دمئ مور او پلارم هغې ته څومره عزت ورکوي هغه د مور او پلار څومره قدر کوي خو چې کوم ماشوم موږ داسې پرېښو نه اسکول ته ځي نه هغه مدرسې ته ځي او دا ماشوم په معاشره کې داسې لوپر رالوی شو سبا له به ستا دپاره جنګونه ګوري جګړې به تاله ګوري او ستا دپاره بیا یو جهنمي یو عذاب پیدالله نو عزتمندو د دې پروګرام ماشاءالله ښکلی بهترین او بهترین خبرې پکې درې مخکې وشولې ان شاء الله تعالی دا خبرې به الله رب العالمین زمونږ په عمل کې راولي او دا به زمونږ دپاره پوره خو لنډه خبره دا ده چې د ماشومانو تربیت صحیح طریقې سره وکړلی شي او دویمه دا ده چې دغه ماشومانو ته ویم چې تاسو په دې باندې ښه ښکارئ چې خپل دیني سبق دنیاوي سبق سکول مدرسه د دې سره تعلق ساتئ انشاءالله چې لوی شئ په دې باندې بیا خوشحاله بهترینه زندگی به تېره کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د استاد محترم د قیمتي خبرو نه پس